إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. دا سورة آل عمران آیت نمبر 103 دے. سورہ حامیم سجدہ کی اللہ رب العزت د کائنات او د مخلوقاتو د پیدا کولو ذکر کړی دی. چې اس نو الله رب العزت اراده وکړه د اسمانونو ازمکي او پدې کې چې سدي دا ټول الله رب العزت پشپغو ایامو کې پیدا کړل. او کله چې دا کائنات الله تخلیق کو نو هغه وخت کې مخلوقات نو هو وکانه عرشه علی الماء. سورۃ ہود کی راضی الله رب العزت فرمایي چې داغه عرش یعنی داغه سلطنت په اوبو باندې وو. او بیا په سورہ انبیاء کی راضی چې هر شیز د الله ژوند او بو نه ورکو. د ملائکو تخلیق الله رب العزت کو او دارنګي د ملائکو سره بیا د جناتو تخلیق الله کو. بیا الله اراده وکړه د انسان د پیدا کولو نو آدم علیہ السلام الله پیدا کو. او چې کله الله رب العزت آدم علیہ السلام پیدا کو نو د آدم علیہ السلام نا الله رب العزت داغه بیبیم پیدا کړه داغه د جنس نا. سورہ نساء کی اللہ فرمائی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. اے خلقو دا الله د مخالفت او د نافرمانی نزان بچ گئی. داغه د عذاب نزان بچ گئی. داغه احکامات منی زکه چې هغه ستاسو رب دی. هغه رب چا چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه یعنی د آدم علیه السلام نه وخلق منها زوجها او بیا د دغه آدم نه الله داغه بیبي چې داغه پیدا کړه وبث منهما رجالا كثيرا ونساء او بیا د آدم او داغه د بیبي نه الله رب العزت په کثرت سره نر او خزی پیدا کړل
او دارنګي په دنیا باندې خواره کړل. د آدم علیه السلام نه دا سلسله د نوح علیه السلام پورې روانه وه. د نوح علیه السلام نه وروسته بیا چې کله مخلوق کې اختلاف راغی داغه په دور کې داغه نه مخکې بیا الله نوح علیه السلام ورته راولېږو. نو سلسله د انبیاو الله بیا دغه وخت نه شروع کړه. تر دغه وخته پورې انسانان یو په دې کې څه اختلاف نه و، یوه عقیده وه د ټولو. لیکن څنګه چې دا مخلوقات سوا کېدل بیا قبایل او خاندانونه نسبونه انسانانو کې جوړ شول. په صورت الحجرات کې الله رب العزت د دې ذکر کړی دی. دا آیت نمبر 14 دے سورت الحجرات. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، اے خلقو ما تاسو پیدا کړی د یو نارینه او د یو زنانه نه، یعنی د آدم او داغه د بیبینا. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بیا می پتاسو کی خاندانونا او قومونا او خاندانونا دا می پتاسو کی پیدا کړل. شعوب یعنی قومونا و قبائل او خاندانونا. لیکن دا د دې دپاره نه چې تاسو کې فرقې جوړې شي، ډلې جوړې شي، تاسو د یو بل سره تعصب کوئ، فخر کوئ په یو بل باندې، بلکې د پاره د دې لتعارفو چې یو بل په دې سره پیژنئ. تاسو ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بیشک د الله په نزد تاسو کې عزتمن هغه دی چې هغه د الله د نافرمانی نه ځان بچ کوي، د تقوا ژوند تیروي. ان الله علیم خبیر، بیشک الله پوه دی او باخبره دی. نو دا کم شعوب او قبایل چې الله رب العزت د تعارف لپاره په خلقو کې پیدا کړو، د دین خلقو ډلې جوړې کړې، لیډران پکې جوړ شول د خپل مفادو لپاره. او هغه انسانیت چې هغه د یو مور او پلار نه پیدا و، چې د هغوی ټول نسبت آدم علیه السلام ته کېدو، دا بیا په مختلفو قبایلو، خاندانونو او ډلو کې تقسیم شول. او تر ننه پورې دا تقسیم را روان دی. هر دور کې الله رب العزت خپل پیغمبر، خپل رسول، خپل نبی را لېږلی دی چې دا خلق وحدت ته راوبلي، دا خلق توحید ته راوبلي، دا خلق اسلام ته راوبلي، دا خلق امن او د سکون نظام ته راوبلي، چې خلقو کې فتنه او فساد ختم شي، ظلم او بربریت ختم شي.
د دې دپاره هر دور کې الله رب العزت خپل رسولان خپل انبیا را لېږلي دي چونکه هر دور کې اکثریت د غلطو خلکو وي قرآن مجید د دې نشاندهی کړې ده ولكن اکثر الناس لا يشکرون ولكن اکثر الناس لا يعلمون وما كان اکثرهم مؤمنين وما يؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یعنی ټول قرآن د دې نه ډک دی چې اکثر د ناشکر خلکو دی اکثریت د ناپوه خلکو دی اکثریت د داسې خلکو دی چې هغه د الله خبره نه مني اکثریت د هغه خلکو دی چې هغه د الله سره شرک کوي او نه صرف په عامو خلکو کې بلکې په لیډرانو کې مولیانو کې پیرانو کې د هغوی هم اکثریت هغه دی چې د صحیح دین نه خلک منع کوي د خپلو مفادو دپاره نو دغه لیډرانو دغه مشرانو د خپلو مفادو دپاره قومونه چې دي هغه تقسیم کړل لسانی ډلو کې سیاسی ډلو کې مذهبي ډلو کې او د انسان د انسانیت هغه وحدت چې و هغه ختم کو او دنیا کې بیا د امن په ځای باندې فساد راغی بےچینی او بے سکونی رااله یو بل سره غویمې او جنګونه رالل قتل و غارتګري شروع شوه په یو بل باندې حملې شروع شوې د یو بل تذلیل شروع شو دا ټولې خرابیانې هغه وخت کې شروع شوې چې کله د الله حکم خلکو ونه منو او کم وحدت چې انسانیت ته الله ورکړی هغه وحدت هغوی په ټکړو کې تقسیم کو ډلې ډلې کو آخر کې الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو بیا دا یادګیرنې خلکو ته وکړه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ټول راغونډ شئ د الله په کتاب منګولې کلکې ولګوئ او ډلې ډلې کېږئ مه وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ او هغه وخت یاد کړئ چې کله تاسو په آپس کې ډلې ډلې وئ فرقې فرقې وئ جماعتونه جماعتونه وئ او د یو بل سره به جنګونه کول یو بل سره به دشمنی کوله الله رب العزت تاسو یو کړئ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا او چې کله تاسو اسلام ته رالی نو تاسو الله تاسو زړونه یو کړل او د الله په نعمت یعنی د الله په دین اسلام سره د ایمان په نعمت سره الله رب العزت تاسو اخوانا رونه رونه کړئ آپس کې تاسو هغه دشمنیانې ختم شوې په یو صف کې ټول ودرېدئ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ او نه صرف دا د دنیا تباہی او بربادی وه بلکې تاسو د جهنم د کندې په غاړه باندې ولاړ وئ بس مرګ او بیا جهنم کندې ته غورځېدل ستاسو فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا الله د دغې نه تاسو بچ کړئ
کذالک یبین الله لکم آیاته، دارنګ الله خپل آیاتونه تاسو ته بیانوي، لعلکم تهتدون، چې بیا تاسو په سم لار باندې راشئ، تاسو بیا په هدایت باندې راشئ چې د دنیا دا ژوند هم تاسو په آرام شي، په سکون شي، او د آخرت ژوند هم تاسو په سکون شي. لیکن کله چې د الله پیغمبر اگر چې د الله د پیغمبر په دور کې عبد الله ابن ابی چې یو منافقو، هغه دا کوششونه کول چې اختلاف پیدا کی، لیکن کامیاب نشو. باقاعده د دې اختلاف د پاره هغه جماعت هم جوړ کړي او مسجد زرار هغه ته وایي سورۃ توبه کې دا غي ذکر دی. بیا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ داغه په دور کې د اختلاف زبردست کوششونه غوي کړی دي، تر دې پورې چې یو کس پکې د نبوت هم داوا کړی و، مسیلمه کذاب هغه ته وایي. او بیا دارنګي د عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې منافقین هغه ډیر زور ولګاو، او خاص طور باندې عبد الله ابن سبا یمنی یهودی هغه خپل لښکر تیار کړو، تر دې چې عمر رضی الله تعالی عنہ شهید هم کو. او بیا په شدت سره د عثمان رضی الله تعالی عنہ دور کې دی کار کړی دی، بیا د علی رضی الله تعالی عنہ دور کې. بهرحال د دویمې صدۍ او درېمې صدۍ نه بیا مزید دی کوششونه کول، او هغه کم چې اسلام د هغې په باره کې د الله پیغمبر فرمایلي ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتي، تاسو کې زه دوه شیزونه پرېږدم، د دنیا نه زه چې لاړ شم دوه شیزونه تاسو کې پرېږدم، یو د الله کتاب دی او دویم زما طریقه د زما سنت دی. کچری تاسو په دې عمل وکړو چې قرآن او سنت بس د الله حکم به منو، د پیغمبر طریقه به منو، زمون خالق مالک مشکل کشا حاجت روا معبود الحاکم هغه صرف یو الله دی، او زمون رهبر رهنما قائد مشر زمون قائد اعظم او قائد اعلی زمون امام او امام اعظم هغه به صرف او صرف محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دا غي د پاره چې کوم جماعت د الله پیغمبر تیار کو، حدیث کې راځي د الله پیغمبر دا غي نوم چې کوم قرآن یې خو دی هو سماکم المسلمین، چې تاسو نوم مسلم دی، او ستاسو دین ستاسو د دین نوم چې دی هغه دین اسلام دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، دا الله ستاسو د پاره ورکړی دی. او ستاسو کم جماعت چې دی د هغې جماعت نوم تلزمو جماعت المسلمین، هغه جماعت المسلمین دی. اوس خو پکې ډلې جوړې شوې که نه، لیکن د جماعت المسلمین نه مراد هغه جماعت دی چې د هغوی اصول هغه قرآن او سنت دی، بس د الله حکم او د پیغمبر طریقه. دې ته وایي مسلم، یعنی د الله حکم ته سر ټیټون کې، د الله حکم منون کې. او چې کله دا جمع شي هغې ته مسلمون وایي. په حالات نسبی او جری کې بیا هغه مسلمین راځي. نو جماعت المسلمین یعنی هغه جماعت هغه ډله چې هغه د هغه خلکو ډله ده چې هغه ټول د الله حکم ته منقاد دي، د الله حکم مني او د پیغمبر په طریقه باندې عمل کوي. دوی کې اختلاف نشته دی، دوی کې ډلې نشته دی، لیکن هر دور کې د اسلام خلاف سازش شوی دی، او د څه دپاره؟ د خپلو مفادو دپاره، چې دا فرعونیان په دنیا کې د دوی بادشاہتی، د بادشاہی تخت د دوی په سر باندې، د بادشاہی تاج د دوی په سر او د بادشاہی په تخت باندې دوی ناسي،
او انسانان د دوی غلامانی چې دوی سوی بس هغه کیږي. د دې د پاره دوی همیشه اسلام ته نقصان رسولی دی، وحدت ته نقصان رسولی دی، خلک یو کېدو ته نه دی پرېښودی. حالانکه حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي چې د الله پیغمبر او فرمایل الحمدلله الذي اذهب عنكم عیب الجاهلیت، عنكم عیبۃ الجاهلیت، الله رب العزت تاسو نه د جاهلیت هغه عیب چې دی هغه لرې کو، ختمې کو، هغه نقصان تاسو نه د جاهلیت هغه لرې کو. هغه سو هغه دغه و چې قوم په ډلو ډلو کې تقسیم شي. لکه زمونږ په دې دور کې تاسو وګورئ څومره ډلې دي، لسانی ډلې ځان لدي، خاندانونه ځان لدي، مذهبي ډلې ځان لدي، سیاسي ډلې ځان لدي. حالانکه قرآن وایي هذه امتکم امة واحده، ستاسو امت خدای یو امت دی، په دې کې ډلې خو نشته دی. لیکن دا تقسیم کو وړاندې خاندانونو کې، بس د خاندان یو مشر جوړ شو، هغه ځان له خان شو، ملک شو، یا وډیره شو، یا رئیس شو، یا سردار شو، هغه باندې دا نوم وتپو. نو هغه اوس دا نه غواړي چې زما دا مشرت ختم شي، هغه خلک ځان له غلامان جوړ کړی دی. او خلک دام ګوري چې دا مونږ چې څو کم سردار جوړ کړلی، وډیره جوړ کړلی، ملک او خان مونږ جوړ کړی دی، ټول عمر زمونږ عزت د تباه کړی دی، زمونږ مال د لوټ کړی دی، زمونږ په ځمکو باندې دوی قبضې کړي دي، په مونږ ظلمونه یې کړي دي، زمونږ نه غلامان جوړ کړي دي. دغه ته نه ګوري، بیا هغه ته کینی پاسی، هغه ته سلامونه کوي، د هغه مرسته کوي، د هغه دپاره ځان وجني. دارنګې لسانی ډلې د لسانیت او د ژبې په بنیاد باندې ډلې جوړې کړې شوې. لکه زمونږ په دې دور کې په هر ځای کې هندوستان کې شته دی، دارنګې په افریقا کې شته دی، امریکا کې شته دی، پاکستان کې هر ځای شته دی دا ډلې. دا یو قوم دی، د هغې نه باوجود تاسو وګورئ چې هر سړی وایي چې دا بېدیني دا جهالت دی، لیکن بیا هم دا د پښتنو قوم دی، دا د ماجرو قوم دی، دا د بلوچو دی، دا د سندیانو دی، دا د پنجابیانو دی. دا د ژبو په بنیاد باندې د دوی تقسیم وکړی شو، باقاعده په هغې کې ډلې جوړې کړې شوې او د هغې مشران دي، هغوی د خپلو مفادات لپاره دا کار کړی دی. دارنګې مذهبي ډلې، څلور امامان، د هر امام ځان له مقتدیان او د هغوی منونکي. دا امام شافعی منونکی دی، دا د امام مالک منونکی دی، دا د امام ابو حنیفه منونکی دی، دا د امام احمد بن حنبل منونکی دی. څلور ډلې جوړې کړې، شیعاګانو 12 جوړې کړې. بیا په څلورو ډلو کې دا دیوبندی دی، دا بریلی دی، دا اهل حدیث دی، دا فلان دی، دا ډېر شي ډلې بیا مذهبي ډلې جوړې شوې. بیا سیاسي ډلې جوړې کړې، دا پی ټی آئی والا دی، دا مسلم لیگ والا دی، دا پیپلز پارټي والا دی، دا NP والا دی، ډېر شي ډلې په دې کې جوړې کړې. او د هرې ډلې ځان له یو مشر دی یا څه چند مشران دي، دا هغوی مزې کوي. لاندې چې کوم خلک دی د هغوی نه خپل مفادات هغه صرف حاصلوي. یعنی که موږ د دنیا تاریخ هغه پرېږدو چې 14,900 کاله د دې امت وشول چې د الله پیغمبر دا اسلام زمونږ مشران ته ورکړی او نن موږ ته رارسېدلی 14,900 کاله، یعنی تقریبا 1447 کاله د دې وشول. هغه لوی او اوږد تاریخ موږ پرېږدو، صرف د خپل وخت کې موږ ګورو. زمونږ په د خپل وخت کې څومره جماعتونه دي او د هغې جماعتونو مشران هغوی خپل کشرانو ته او په هغوی پسې چې کم روان دي هغوی ته دا تعلیم ورکړلی چې دا بلې ډلې والا چې دی که نه، بس دا زما دشمن دی. که هغه مذهبي ډله ده، که سیاسي ډله ده، که لساني ډله ده.
په دې دشمنۍ کې خلق اچولی دی او خپل مفادات هغوی حاصلی 15 کاله یا 6 کاله تقریبا د پاکستان په وجود کې د راتلو وشول او په دې 15 کالو کې دا خلق پوه نه شو یعنی دنیا خبره مونږ لږ سات لپریدو خپل ملک خبره کوو په دې 15 کالو کې دا خلق پوه نه شول چې د سیاسي جماعتونو د مذهبي جماعتونو د لساني جماعتونو مونږ له سره کړل زمونږ د پاره یې څه وکړل په دې خبره باندې نه پورې د خلکو سوچ ونه او هر لیډر چې کله داغه د مفادات وخت راشي هغه میدان ته راشي او د هغه خلک چې هغه ته هغه مفادات ورکوي هغه سرګرم شي او بیا دا نور چې نافو کم خلق دی هغه بیا د زنده‌باد چغې وهي په هغوی پسې روان امید ولا ورکوي چې یاره که زمونږ سړی راغی ستا دا کار به وکړم ستا دا کار به وکړم ستا دا کار به وکړم د الله پیغمبر فرمایي چې اے انسانانو تعریفونه د هغې الله رب العزت دي چې ستاسو نه یې جړله د دې جهالت چې دا هغه ختمه کړه چې تاسو په مختلفو ډلو کې تقسیم شوي وي اسلام دا ټول جهالت ختم کو تاسو یو کړئ دوباره نه او واورئ یا ایها الناس رجلان اے خلکو دا څومره انسانان چې تاسو ته ښکاري بس دا 2 کسان دي ځان پوه کوئ په دې خبره دا ډیر نه دي دا 2 کسان دي نن چې کوم خلق تاسو ته ښکاري 6.5 اربه یا 7 اربه خلق دا الله پیغمبر وایي الناس رجلان دا 2 کسان دي دا 2 سړي دي صرف بس یو هغه دی بر تقی کریم علی الله چې هغه نیک انسان دی متقی انسان دی دا د الله په نزد ډېر عزتمند دی یو دا سړی دی او دویم سړی فاجر شقی حین علی الله چې هغه د الله نافرمانه دی فاجر دی فاسق دی بدبخت دی دا د الله په نسبت باندې ډېر ذلیل انسان دی دنیا کې وس تقسیم د الله پیغمبر او د الله کتاب چې کوم کړی دی هغه دغه دی چې دنیا کې 2 قسمه انسانان دي بس یا خو هغه نیک انسان دی یا هغه بد انسان دی یا مؤمن دی یا کافر دی یا مؤمن دی یا مشرک دی یا مظلوم دی یا ظالم دی 2 انسانان دي دا بیا د الله پیغمبر فرمایي الناس كلهم بنو آدم دا څومره انسانان چې دي دا ټول آدم اولاد دي د آدم علیه السلام وخلق الله آدم من تراب او الله د آدم چې دی هغه د خاورې نه پیدا کړی دی یعنی ته وګوره نن خو دا تقسیم دومره زیات شوی دی یعنی که دا ته په محله کې مو ګورې که نه نو یو کور د بل کور سره په دشمنۍ باندې دی باوجود د دې نه چې ټولو کلمه ویله لا اله الا الله محمد رسول الله یو خاندان که ته وګورې د تره زوی د تره زوی سره په جنګ باندې دی یو رور د بر رور سره په دشمنۍ باندې دی یعنی روز تر روزه دا دشمني زیاتیږي د بره نه ښکته را روانه ده په کور کې دشمنان جوړ شول دا ولې د اسلام تعلیم نشته دی اسلام خو موږ یو کړیو دارنګ بل حدیث کې راځي د الله پیغمبر فرمایي یا ایها الناس اے خلقو الا ان ربکم واحد انسانانو واورئ ستاسو رب چې دی واحد هغه یو دی تاسو څه کوئ د مولوي صاحب حکم به منم د پیر صاحب حکم به منم د لیډر صاحب حکم به منم د فلانی حکم به منم د فلانی نه 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 یو الله ستاسو رب دی ان الحکم الا لله حکم بس صرف د الله منه دا د هغه حق دی ځکه چې دا کائنات هغه پیدا کړلې ته هغه پیدا کړې ستا د رزق انتظام هغه کړی دی مرګ به در باندې هغه راولي په عدالت کې به د هغه مخې ته پیش کېږي د قیامت په ورځ باندې د هغه نه سوا بل ستا رب نشته دی ستا مشکل کشا او حاجت روا نشته دی
ستا خالق نشته دی، ستا پالنهار نشته دی. الا ان ربکم واحد، ستاسو رب ای خلکو یو دی. او واورئ لا فضل لعربی علی عجمی، د یو عربي په عجمی باندې چې غیر عربي دی هیڅ فضیلت نشته دی. سو شول کاغه د عربو دی او بل د عجمو دی. ولا لعجمی علی عربی، او نه یو عجمی فضیلت لري په عربي باندې. ولا لاسود علی احمر، او نه یو تور سړی فضیلت لري په سپین او سور سړی باندې. ولا لاحمر علی الاسود، او نه یو سپین او سور سړی خیسته سړی په یو تور سړی باندې څه فضیلت لري. الا بالتقوا، اگر فضیلت شته نو هغه صرف په تقوا باندې دی. مالدار ځان له مالدار او د ځان له سره بای، سور سپین دی ځان له بای، تکړه دی ځان له بای، اوچت خاندان والے دی ځان له بای. اس د الله رب په نس باندې د څه فضیلت په خلکو باندې نشته دی. فضیلت صرف د تقوا په بنیاد باندې دی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، دا خبری هغه وخت کې د الله پیغمبر کړي وي. حدیث کې راځي چې دا د پیغمبر علیه السلام آخري خطبه و د ژوند، د تهجد الوداع وي. یعنی چې کله د دنیا نه هغه رخصتېدو او په هغه وخت کې پیغمبر علیه السلام حجت په خلکو تمام کړل او دا خبري ورته کړي دي. بیا د الله پیغمبر چې دا خطاب وکړو بیا یې فرمایل الا هل بلغت، تاسو ته ما د الله دین در ورسو صحیح صحیح پورا پورا. قالوا بلا، تمام صحابه وی چې او د الله پیغمبره په دې کې شک نشته دی یا رسول الله چې تا د الله دین مونږ ته راورسو. هغه ټولې دشمنیانې زمونږ ختم شوې، هغه فرقواریت زمونږ ختم شو. نه اوس سیاسي جماعت شته، نه لساني جماعت شته، نه اوس مذهبي جماعت شته، نه هغه د پټو او د پلو جګړې شته دی، نه هغه دشمنۍ شته دی، نه هغه ظلم او زیاتې شته دی. هر سړي ته انصاف ملاو شو، حق ملاو شو. د الله پیغمبر ورته او فرمایل قال فليبلغ الشاهد الغائب، والشاهد چې دلته موجود دی زما په دې مجمع کې هغه پکار دا چې دا زما کم راوړی پیغام دی د قرآن او د سنت په شکل او صورت کې پکار دا چې غایبینو ته دا ورسوي. دا یوازې زما ډیوټي نه ده، دا چې څومره سامعین او ناظرین دي دا د ټولو ډیوټي ده چې مونږ کوشش وکړو چې یو پیره بیا دا مظلوم انسان د ظلم د چکۍ نه راوباسو. ته یقین وکړه نه په الیکشن باندې مسلې حل کیږي، نه په یو ډله کې پتلو باندې مسلې حل کیږي. مسلې حل کوونکې صرف او صرف زما الله دی، او هغه مسلې هغه وخت کې حل کوي چې هغه د دې دپاره شرط لګولی دی. شرط یې څه لګولی دی؟ په صورت طلاق کې الله رب العزت فرمایي په تقوا دی اختیار کړه نو الله به دې د ظلم او زیاتۍ د مصیبتونو نه، د پریشانیانو نه، د دنیا د مسایلو نه وبدي باسي. الله مخرج ویل کېږي هغه لارې ده چې په هغې باندې سړی وځي. نو الله رب العزت وی د دنیا د هرې ګندګۍ نه تا وباسي، خو شرط دا دی چې ته تقوا اختیار کړې. تقوا څه ته وایي؟ تقوا دې ته وایي چې د ټولو نه مخکې خو ته دا مسله ومنه که نه چې ستا رب الله دی. په دې کې ستا باندې څه مصیبت راځي چې دا نه منې. الله یو منا، ملا په خپل ځای ملا دی، پیر په خپل ځای پیر دی، لیډر په خپل ځای لیډر دی، وزیر اعظم په خپل ځای وزیر اعظم دی، چیف آف آرمی سټاف په خپل ځای باندې، چیف آف سټاف چې دا په خپل ځای باندې دی، چیف جسټس په خپل ځای باندې دی. دا غټي غټي عہدې د خلکو سره دي. خدا تسلیم کا چې دا انسانان دي، دا مخلوق دی، د دوی حکم به نه منم، حکم به د الله منم. دا سر به الله ته ټیټوم، دي ته به نه ټیټوم. زه د دوی غلام نه یم، د الله غلام یم. دا مسله خو ومنه که نه. دا ځمکه د الله، د اسمانونه د الله، باران هغه وری، فصلونه هغه راغزرغونوي، شپه او ورځ هغه راولي، هواګانې هغه چلی، مرګ او ژوند د هغه په اختیار کې دی. ولې دوی ته د سر ټیټوم؟ ولې د دوی د زنده‌باد زه نارې لګوم؟ ولې د دوی حکم زه منم؟ لاول دا مسله د ټول نه مخکې ومنه چې رب زما الله دی. ان الحکم الا لله، حکم به د هغه منم، د بل چا به نه منم.
الا له الخلق والامر، واوري خلق الله فرمائے سورۃ الاعراف کی چې دا ټول مخلوق دا د الله دی، الله پیدا کړل او په دې مخلوق اختیار هم د الله دی، د الله نه سوا د بل چا اختیار نشته دی. دا تسلیم کا، دا خبره تسلیم کا. د دې نه پس چې کله دا خبره دی اومنله چې حاکم زما الله دی، معبود زما الله دی، الہ زما الله دی، حاجت روا زما الله دی، مشکل کشا زما الله دی، داتا زما الله دی، غوث اعظم زما الله دی، غریب نواز زما الله دی، امیر نواز زما الله دی، اولاد ورکون کې زما الله دی، جولې ډکون کې زما الله دی. ټول اختیارات دا سره دي. چې کله دا مسله دی اومنله نو د هغې نه پس بیا دا اومنه چې د دې دنیا د دې ژوند تیرول لپاره الله تا ته قانون را لېږلی دی. کله چې آدم علیه السلام الله پیدا کو د هغې وخت نه الله رب العزت تا ته دا پیغام درکړی دی. اورئ خلکو انسانانو، دنیا کې به ځان له قوانین نه جوړوئ، ځان له به لا او ازم نه جوړوئ. تاسو د پاره به زه قانون د ژوند تیرولو، ضابطه حیات به زه جوړوم. هغه هدایات چې زه کله درولېږم چا چې په دې عمل وکړو دنیا کې به په هغه په آخرت کې په هغه څه خوف به نه وي، څه غم به په هغه باندې نه وي. د هغه مونږ ته ګرنټي راکړله. ټوله دنیا به لرزېږي، لیکن هغه خلک چې کومو خلکو د الله قانون ومنو هغه به په چین او سکون باندې په آرام باندې وي. دا الله حکم دی د هغه وخت نه چې د کم وخت نه انسان الله پیدا کړی دی. د الله قانون مخکې ما تاسو ته حدیث پیش کو چې د هغې دوه شکلونه زموږ په مخ کې دي، یو د الله کتاب او بل د الله پیغمبر. بیا دا ومنه چې دا د الله کتاب دا به زه په مورنۍ ژبه کې زده کوم، دا د تعویذونو کتاب نه دی، دا د دمونو کتاب نه دی، دا د ختمونو کتاب نه دی، دا د قرآن خانیانو کتاب نه دی، دا د ناظرو او د تلاوت کتاب نه دی، دا د زده کړې کتاب دی، دا د عمل کتاب دی، دا د قانون کتاب دی، دا د فیصلو کتاب دی. دا کتاب په مورنۍ ژبه کې زده کا. عجیبه خبره ده چې یو سړی اخبار ګوري ځان پې پوه کوي چې په دې اخبار کې څه لیکلي دي. یو طالب علم چې خپل کتاب ګوري، که هغه کمیسټري، که هغه فزیکس وي، که هغه معاشرة علوم یا که اردو وي که انګلیش، هر کتاب چې ګوري هغه چې کله ګوري نو ځان پې پوه کوي. که نه پوه کېږي د استاد نه تپوس کوي، استاد جي دا یې څه لیکل دي. بغیر د پوهې نه هغه کتاب نه وایي. که بغیر د پوهې نه هغه وایي هغه په امتحان کې فیل شي، ځکه هغه پې پوهېږي نه، هغه فیل شي. یو واحد کتاب دی د الله چې نن دا مخلوق چې وایي مونږ قرآن منو لیکن ځان پې نه پوه کوي بغیر د پوهې نه. لاول خو اوس نوی نسل چې کوم را روان دی د دوی خو د قرآن سره ورانه د کټي چې ورته وایي، د قرآن سره بالکل ورانه کړې ده. د دوی خو ټوله ورځ په نیټ باندې دی، دا سمارټ فون راغلی دی، بس دا دی ژوند دی. د سهار نه د ماښام او ماښام نه شپې د 2 پورې 3 پورې دا بس په دې کې لګیا یي. قرآن د پاره خو هغوی سره ټایم نشته دی چې کله واړی سکولونه دا بستې ورته اچولي، دا انګریزي تعلیم دا په زده کوي. چې کله لږ لوی شي بیا کاروبار دی او دغه عیاشیانې دي، د دې نه علاوه څه نشته دی. په دې معاشره کې که ډېر ښه سړی دی نو د هغه کار صرف څه دی، بس قرآن راوالي په تلاوت سره. باباجي صرف په تلاوت سره، آبی جانه صرف په تلاوت سره قرآن وایي، پوهېږي پې نه چې زه څه وایم. د طوطي غونته کې بس پوهېږي پې نه لګیا. دا د دې تلاوت صرف کتاب نه دی، د تلاوت مانم زده کا. تلاوت دې ته وایي کتاب لستل او په هغې پسې رسته رسته تلل، د هغې تابعداري کول. صرف لستو ته تلاوت ویم نه. نو دا کتاب قرآن مجید دا په خپله مورنۍ ژبه کې زده کا چې الله په دې کې څه ویلي دي، او په هغه طریقو باندې روان شه چې قرآن تا ته ویلي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة سورة الاحزاب کې چې بېشکه زما د پیغمبر په ژوند کې ستا لپاره ښایسته طریقې دي. مړی دی شوی دی، خادي دی، دا کاروبار دی، ناسته پاسته دی، دا چا سره دوستي کې هر څه چې کره معامله چې په کور کې بازار کې وګوره پیغمبر دا کار څنګه کړی دی، هغې ته وګوره، په هغې پسې روان شه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة. دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی. لیکن نن تاسو وګورئ چې زمونږ قوم یو طرف ته خو مذهبي ډلې دي،
لسانی ډلې دي، بل طرف ته سیاسي ډلې دي. او دومره ظلم دی چې نن مسلمان دا ګڼلی دا سازش ته ډېر لوی، مسلمان دا ګڼلی دا چې اسلام چې دی دا فقط د جماعت مذهب او دین دی. بس دا تا ته دا ښایي چې مونځ به څنګه کې، دا تا ته دا ښایي چې نکاح به څنګه کې، دا تا ته دا ښایي چې طلاق به څنګه ورکې، دا تا ته دا ښایي چې روژه به څنګه نیسې، دا تا ته دا ښایي چې حج او عمره به څنګه کې. بس دا د دې دین دی، دا د دې دین خو نه دی چې دا حکومت به څنګه چلې. د دې دپاره خو جي سوشلیزم پکار دی، د دې دپاره کمیونیزم پکار دی، د دې دپاره ډیموکریسي پکاره ده، یعنی جمهوریت چې ورته مونږ نن ویلی کېږي. دا کم ازمونه چې دي، دا کم قوانین چې دي، په دې باندې به عمل کوو نو بیا به زموږ ملک چلیږي. دا ورته 75-76 کاله وشول چې د پاکستان کې د اسلام په ځای باندې جمهوریت دی. جمهوریت څه شی دی؟ ګورنمنټ بای د پیپل دې ته ویلی کېږي، یعنی د عوام په ذریعه باندې یو نظام راوستل. او دا بالکل هغه شانتی دی لکه څنګه چې وایي ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. دا صرف یو نوم دی، گورنمنٹ بائی د پیپل دا یو نوم دی صرف، ورنه گورنمنٹ بائی د ډیکټیټر دا اصل کې یو ډیکټیټر چې بره ناسي هغه حکومت کوي. د ټول نه غټ ډیکټیټر چې دی هغه امریکا ده. او بیا د دې ملک سیاسي خلک چې هغې ته مقتدر حلقې وایي یا زمونږ سیکورټري حلقې، هغوی د هغه ځینه ورته حکمه راځي او د دې ځینه بیا دوی په دې نورو باندې لګیا خپل کار کوي. پاکستان کې چې کوم نظام دی، د نظام ته ویلی کېږي جمهوریت. تپوس ته د علماو نه وکوئ، دا اختلافي مسله نه ده. تپوس ته د علماو نه وکوئ چې ته وې جمهوریت زنده باد، نو مقصد دی دا دی چې اسلام مرداباد. دا دوه نظامونه دي مختلف. یو نظام هغه دی چې هغه الله ستا دپاره جوړ کړی دی، چې د هغې وحي الله انبیاو ته کړې ده. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحینا الیک. د دې وحي الله پیغمبران ته کړله، دا نظام تعالی درکړلی چې په دې قوانینو به ته عمل کې. محمد علیه السلام په هغې عمل کړی دی. بیا د هغې نه پس ابوبکر، بیا عمر، بیا عثمان، بیا علي، او دا سلسله دغه شانتې را روانه ده. نن مسلمان وایي اسلام کې دا شیزونه نشته دی، اسلام خو به جماعت پورې دی. د دې نظام چلول لپاره جمهوریت دی. جمهوریت کفر دی زما وروره. جمهوریت زنده باد نه، آواز ولګوه اسلام زنده باد، جمهوریت مرد آباد. ټیک دستانه به خلک خفه کېږي، ستا خلاف به کارروایي کېږي، پتا به تکالیف راځي، هېڅ خبره نه ده. موږ سپایان د اسلام یو. په دنیا کې به موږ دا آواز پورته کوو اسلام زنده باد. حکم به د الله چلیږي، طریقه به د پیغمبر چلیږي. دا به زموږ ناره وي. زموږ مشران د دې دپاره قتل کړی شوي دي، شهیدان کړی شوي دي، در په در کړی شوي دي. په هغوی باندې د ازمایښونه راغلي دي. جمهوریت څه شی دی؟ یعنی د عوام حکومت، د عوام په ذریعه، د عوام دپاره. او اسلام څه وایي؟ چې په دنیا باندې حکم او حکومت به د چای د الله. دا د هغه بادشاهي ده، د هغه ملک دی، د هغه دنیا ده، دا ټول سب د هغه دي. بادشاهي به د هغه وي. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. وایه پیغمبره، اے الله د دې ټولې کائنات، د دې ټولو ملکونو بادشاہ ته، ستانه سوا کم بادشاہ دی. ته چې چاته وغواړې بادشاهي ورکې، او ته چې چاته وغواړې بادشاهي تې والې. دا اختیار ستا سره دی. بس عوام به راغونډېږي، چالو به اختیار، څوک به بادشاہ جوړوي. دا څومره غټه دوکه ده. او بیا وګوره، پیغمبر علیه السلام د وخت بادشاہ جوړ شوی دی خلیفۃ المؤمنین. پیغمبر علیه السلام الیکشن نه دی کړی. ابو بکر بادشاہ جوړ شوی دی د وخت خلیفہ، الیکشن یې نه دی کړی. عمر جوړ شوی دی، عثمان جوړ شوی دی، علی جوړ شوی دی، بیا رستم راغلی. دا سلسله یو الیکشن نه دی کړی، ووټونه یې نه دي اخیستي، د ووټونو په ذریعه باندې هغه حکومت نه دی حاصل کړی. هغوی طریقه څه وه؟ پیغمبر علیه السلام تبلیغ کړی و د ټول نه مخکې. الله ورته رسالت ورکړو، هغه تبلیغ وکړو. چې کله یې تبلیغ وکړل، څه ملګري والا الله ورکړل. او چې کله ملګري الله ورکړل، نو هغه باندې ډېر زیات خلکو تکلیفونه واچول، پریشانه یې کړل.
الله حکم کو هجرت کوي مدینه ته لاړ شي وړم بیا افشات او بیا مدینه ته لاړل مدینه کې هغوی بیا خپل ډله خپل جماعت جوړ کو د صحابه کرامو تزکیه وکړه قرآن ورته اوخو عقیده اعمال هر څه ور برابر کړل زمون د دې وخت جهاد نه هغه وخت چې کم مجاهد به هغه په قرآن پوهېدو هغه په قرآن عملو په سنتو به عملو د تقوا ژوند به تیرو د دین وروسته پیغمبر علیه السلام بیا قتال فی سبیل الله کړی دی الیکشن یې نه دی کړی ملکونه په دې باندې فتح کړی دي نن 1400 کاله پس نور خلک خو پرېږده هغه لساني لیډران دي هغه سیاسي لیډران دي زمونږ علما هغه هم چې الیکشن ته ولاړ دي دا ستا میدان نه دی ستا میدان اسلام دے تبلیغوں کا ستا میدان اسلام دے ہجرتوں کا ستا میدان اسلام دے قتال فی سبیل اللہ کا دا ستا میدان دے جمہوریت چی شے دے یو باطل نظام نم دے ور قرآن مجید کے اللہ رب العزت وی پس سورت الزمر کی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تپوس کے اللہ یو عالم دے یو جاہل دے دا دواړه برابر کې دی شي جواب را کوي عالم او جاهل برابر کې دی شي لیکن ستا جمهوریت ستا الیکشن سوی د عالم او د جاهل ووټ یو شانتي برابر دی کنه دی نو دا نظام صحیح دی که غلط دی یو طرف ته عالم ولاړ دی بل طرف ته جاهل ولاړ دی د دواړو ووټ صحیح دی سورت القلم وګورئ الته الله رب العزت فرمایي افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون یو مسلم دے دا اللہ حکم منن کے دے بل مجرم دے دا اللہ حکم ماتون کے دے منشیاتو اڈے چلے دا زنا اڈے چلے دا سود اڈے چلے ظالم دے بدماش دے اللہ وی دا مومن متقی پریزگار انسان دا دے فاجر او فاسق سر دا دوڑ برابر کے دے شی مالکم کیف تحکمون سم فیصلے کوئی تاسو تاسو جمہوریت پر شرمون و شرمیگی دا سم فیصلے کوئی تاسو چیو دا اللہ حکم من ان کے دے بل فاجر و فاسق دے ہوتے دا دوڑ ووٹ برابر دے سورت بقرہ گورا پا مسئلہ دا دین کی اللہ رب العزت ذکر کئی دو سڑی چی دے اگر گواہان ونی سی دیوئی کنا دا ووٹ شہادت تے گواہی دا نو اللہ سوئی قانون دا شہادت سے دے دو سڑی اگر گواہان پخپل معاملہ کی ونی صحیح فَإِن لَمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ کئی دو سڑی نئی نو بیا یو سڑے دے نو یو سڑے خیر یو سڑے شے اور دا یو سڑی پا مقابلہ کے بھی بیا سکے وَامْرَأَتَانِ دو خزی دا یو پا مقابلہ کے بدا دو خزو شہادتی ستا پا جمہوریت کے ستا پا الیکشن کے دا سڑیو دا خزی ووٹ برابر دے کنا دے لیکن قرآن وہی نا دا یو سڑی شہادت اغا پا مقابلہ دا دو خزو کی دے لیکن جمہوریت وہی نا دا دوڑا برابر دی قرآن چی تعالی کم قانون در کڑے دے اغا دا دے فحکم بینہم بالعدلی چی عدل سرا انصاف سرا فیصلے کوئی دارنگی تا تا قرآن داوئی الحق من ربکم حق ستاسو دا رب دا طرف نہ دے قرآن تا توئی یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نشتنو خلق سر مرگرتیا ہو گئی لیکن دلتا تاسو گورے اس نظام دے یو طرف تا یو سڑے ولاڑ دے اگر نیک انسان دے بل طرف تا یو بدماش ولاڑ دے اب بدماش لخلق اوٹو نزیات والکڑ اگر مشر شو کنا شو اگر نیک انسان خوب بیل لکنا اگر پا غریب پکور کے دا شرمناس دے بارون نراوزی ایمان بیل لی دا او کم چې بدماش دے هغه مزے کوي هغه غړیږي او د خلکو په اوګو باندې سور شوی دی جشن مناوي چې ماو ګټله داس نظام دی باطل نظام دی دا د الله نظام نه دی دا د امریکای نظام دی دا د برطانیې نظام دی او دا در باندې په بدماشۍ منلې دی چې دا بکې کنه کې نه ګوره بیا قرض نه در کوم بیا دی ملک نه چلیږي بیا دی سیاسی نظام نه چلیږي بیا به در باندې ډرون حمله کوما امون کمزوری دا هغه حکم مونږ منلې ده نو کم از کم زمونږ علماو له خو پکار ده چې په خپل جماعتونو کې دا اعلانونه نه کوي چې اوټ ورکول فرض دی اوټ ورکول امانت دی او دا اوټ ورکول امانت نه دی فرض نه دی دا د الله د دین سره خیانت ده دا د الله نه بغاوت ده دا د اسلام نه بغاوت ده په دې مسلو باندې ځان پوهه کوي
وړمبې خو دا څومره ډلې چې دي که نه دا ټولې ختمې کوي، که هغه سیاسي دي، که هغه مذهبي دي، که هغه لساني دي، دا ټولې ډلې ختمې کوي چې بای د نن نه پس مونږه د قرآن ترجمه به کوو، د الله حکم به منو، د پیغمبر طریقه به منو، بس زه د اسلام سپاهی یم، د اسلام دپاره به کار کوم. وړمبې به په ځان اسلام نافظ کوم، دا نه چې بل ته ویم اسلام او په خپله نه منم، وړمبې به په ځان باندې نافظ کوم. نو دا زم لګیا یم کوشش کوم او تاسو ته هم ټولو ته دا درخواست دی چې مقابله مه کوئ، د الله مقابله چا نه ده کړې، ځکه چې موسی علیه السلام خپل قوم ته دا وایي چې مقابله مه کوئ زما، ځکه ما په ځان باندې دا خبره لازم کړې ده چې نه ویم زه په الله باندې مګر حق. زه تاسو ته خپله خبره خو نه کوم، د الله د کتاب خبره کوم، د پیغمبر د حدیثو خبره راته کوم. نو زما مخالفت مقصد څه دی؟ ته خو د قرآن مخالفت کې، ته د سنتو بیا مخالفت کې. ځکه که زه د قرآن او سنت نه خلاف یم، زما اصلاح وکړه، ما ته ووایه دا خبره ستا د قرآن او سنت نه خلاف ده، زه منل ته تیار یم. که نه دا خبرې چې زه کوم دا د قرآن او سنت خبرې دي، نو قرآن ما ته او تا ته بیا څه وایي؟ تعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. د یو بل سره په نیکو کې او په ښو کارونو کې په تقوا کې مرسته وکئ، مدد وکئ د یو بل، او په ګناه او زیاتی کې ظلم کې د یو بل سره مرسته مه کوئ. دا مونږ ته حکم دی. او یو ورځ به داسې راشي چې الله به اعلان وکړي د قیامت په ورځ باندې هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، دا هغه ورځ ده چې نن به رښتینو ته د هغوی رښتینوالی چې د هغه فایده ورکوي. که د رښتینو خلکو ملګرتیا دې وکړه، رښتیا دې ووایې او په رښتیا باندې کلک شوې، جنت دې ځای دی. او که د رښتینو مخالفت دې وکړو، رښتیا دې ونه ویې، دروغ دې ووایې، د دروغو ملګرتیا دې وکړه، نو لاړې ګورې همیشه بیا جهنم ته، بیا دې څوک ګورې بچ کولی نه شي. نو الله نه دعا ده چې الله ما ته او تاسو ته په خپل کتاب پوهه راکړي او په قرآن او سنت باندې عمل کولو او بل ته د بیان کولو طاقت او توفیق راکړي. واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.